د حضرت سنان رضی الله تعالی عنہ چې د پلار نوم یې سلامه دی او د نیکه نوم یې محبق دی او د هغه د پلار نوم سخر دی او دی مشهور دی په اصحاب بابا باندې چې موږ ورته کوم اصحاب بابا د ده نوم سنان نیزې ته م وایي تورې ته م وایي دی وایي چې دا نوم ما باندې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ایښی دی ځکه چې زه د جهاد په زمانه کې پیدا شوی یم یو روایت کې راځي چې کله مکه فتح شوه نو په دقه ورځ زه پیدا شوم نو چونکې هغه د جهاد وخت و نو هغه نبي کریم علیه الصلاة والسلام زما نوم سنان کېښوستی یا د مکې فتح کېدو نه پس یو جنګ شوی دی چې هغې ته جنګ حنین یا د جنګ حنین په ورځ زه پیدا شوی یم ځکه راباندې پیغمبر علیه السلام مبارک نوم کېښوستو سنان بل روایت کې راځي چې زما پلار سلامه رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره په جهاد کې و چې ورته اطلاع راغله چې زوی دی پیدا شوی او کور ته راشه دا سنان پیدا شوی و نو ما وویلې چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره جهاد او د هغه دفاع کول د زوی نه ډېر بهتر دی بل زه کور ته نه ځم نو پیغمبر علیه السلام ما له برکت دپاره دعا وکړه او زما په زوی باندې نوم سنان کېښوست نو ډېر بختور صحابي دی یو بل صحابي دی عبدالله ابن سوار رضی الله تعالی عنہ دا چې دی نو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په دور کې د سند طرف نه راغلی او جهاد دپاره سند نو دا سند کې چې دی نو هغه شهید شو نو هغه ټایم کې چې دی نو د مدینی گورنر حضرت زیاد رضی الله تعالی عنہ نو امیر معاویه چې دی نو حضرت زیاد ته خط ولیکلو چې حضرت عبدالله ابن سوار شهید شو او ته یو بل کس د هغې په ځای امیر جوړ کا چې هغه دلته په سند کې جهاد وکړي دا ټول علاقه چې دی نو د سکانو سره وه بد مت والا خلک هندوانو سره وه دا ټوله علاقه دا زموږ چې کوم ځای کې اوسي او ټول هندوستان و هغه وخت کې نو هغه چې دی نو حضرت سنان رضی الله تعالی عنہ مقرر کړو نو حضرت سنان رضی الله تعالی عنہ چې دی نو دا سند فتح کړلو او لس کاله په سند باندې حکومت وکړلو لس کاله په سند باندې حکومت وکړلو او علما فرمایي چې لس کاله د سند علاقه باندې مکمل امن مکمل انصاف حضرت سنان په دور کې بیا چې دی نو د اراده وکړله او دی خوا راغله 1963 وغیرہ دی طرف ته چې دی نو دا علاقې فتح کړې وې او 1953 کې چې دی نو د کوهاټ باندې اخوا نه راغی داسې دا علاقې فتح کې حضرت سنان رضی الله تعالی او دی خوا دا پیښور علاقه چې دی نو دا د بت مت والا په قبضه کې و بت مت چې دی نو دا یو مخکې یو سړی تېر شوی دی گوتم بدھ په نوم باندې هغه چې دی نو د بادشاه زوی و پلار ډېر زیات په ناز باندې پاللی یو زوی و بار یې نه و اوښکی چېرته نو هغه چېرته دا تکلیفونه او دا مرګونه دی نه و لیدلي چې کله ځوان شو نو چې بار راووتو جنازه روانه ده وي دا ولې داسې چل شوي دا سړی مړ شوی دی ښه مرګ هم شته موږ به مرو بیا یو سړی کټ کې اچولی دی روان دا ولې دا بیمار دی ښه داسې جګړې لانجې خو دا دنیا خو ډېره خرابه دنیا ده بس هغه دنیا پرېغوسته او بس خپل یو مذهب یې جوړ کړلو نو علما فرمایي چې اسلام ته ډېر نږدې مذهب دی خلکو سره ښېګړه د خلکو چې دی نو دا خو دا دی چې بیا کله هغه مړ شو نو د هغې یو بت جوړ شو خلکو د هغې عبادت شروع نو هغه خلک دلته آباد نو حضرت سنان دلته دا ټول جهادونه کړي دي او دغه رنګې چې غرمټۍ چې کومه علاقه ده مټۍ اصحابه به موږ ورته وایو نو دلته چې دی نو بیا د جهاد کړی اخره کې دلته شهید شوی دی 15 کسانو سره او دغلته بیا 15 صحابه یا د صحابو شاګردان تابعین او صحابه ټول 15 کسان چې دی نو دغه ځای کې بیا دفن دي ډېر حالات ځکه محفوظ نشته دی چې دا د صحابو نه کشر صحابي وړوکی صحابي و که نه پیغمبر علیه السلام نه یو څو روایات وغیره دا نقل کړي کوم چې ما تاسو ته بیان کړل
نو دا چې دی نو 1966 هجرۍ کې دا شهید شوی او تقریبا د عمر 80 کاله یا دوه کم 80 کال په عمر کې دی دلته دفن شوی. سنان ابن سلمہ رضی الله تعالی عنہ.